تیر د سحر بحث کې چې موږ څه ویلي وو هغې څه بعضې څیزونه پاتې دي هغه ویل پکار دي چې د هغې بحث تتمه وشي او انسان پوره پوه شي. اول خو دا خبره یاد ساتئ چې د سحر په باره کې امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لیکلی دی دا تفسیر دے آخری جلد صفحہ 368 وَعْلَمَ أَنَّ الْمُعْتَزِلَةَ أَنْكَرُوا ذَلِكَ بِأَسْرِهِمْ ټول معتزلات سحر نه تسلیموي. موږ حیران یو دا نن چې کوم خلک د سحر او بالخصوص پر رسول الله صلی الله علیه وسلم د سحر انکار کوي د دې تعلق چا سره دا معتزله دي که اهل سنت دي؟ یعنی اهل سنت کې څوک داسې نشي کولی چې هغه د سحر د حقیقت منکر وي یا د دې حدیث منکر وي. دا کوم چې مونږ ویلی دی دا سورة الفلق نه مخکې دا ښایي مونږ اوس چې کفري عقیده څنګه دا عقیده ده لکه ته به دا وایې چې شیطان څنګه مسلط شه که نه نو ایوب هغه سره به څه کوي مسنی الشیطان بنصب وعذاب طبیعت هم ویښه دی مزاج هم ټیک دی قرآن نس نه کم خوا دخ دی. ایوب علیہ السلام چې کم تکلیف ذکر کوي خپل نو څه وایي انی مسنی الضر او شیطان مالا تکلیف را کر دی سره بس کړی ځان لګیا چې شیطان نه مسلط کی شیطان په ظاهري جسم مسلط کېدی شي. انبیاء علیهم السلام تکالیف راځي تلی شي دغه شان دا حدیث لوستې دي معتزله او سوالات یې لوستې دي جواب یې نه دی کتلی. قال القاضي قاضي نه مراد قاضي عبدالجبار دی دا لومړی معتزلي دی. هذه الروایت باطله جساس تا یاد ہو که نه دا جساس د استادان استاد هذه الروایت باطله وكيف يمكن القول بصحتها والله تعالى يقول والله يعصمك من الناس. دا مخکې نازل شوی دی او جنگ خیبر نه وروستو نبی کریم صلی الله علیه وسلم زهر خوړلی دي یهودیانو پې خورلی دي دا څنګه دی که تضاد شته دی. والله یعصمک من الناس نه مراد من قتلهم تا قتلولی نشي. وقال ولا يفلح الساحر حيث اتى دا دیم ټول وایي ساحر نشي کامیابی دی هر ځای کې چې راشي. کم ځای کامیاب شو کامیاب شوي خو نه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې سحر وکړی شو کامیاب خو نه شو ښکاره شو الله خود کامیاب بالا هغې وی چې د هغې اثر داسې تللی وی چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم نعوذ بالله من ذلک وفات شوی وی په هغې. موسی او سیدنا هارون مخکې چې سحر چلېدلی دی که نه یې چلېدلی چلېدلی دی هلته قرآن فرمایي ولا یفلح الساحر حیث اتى نو څه مطلب سحر نه یې چلېدلی واسترهبوهم سحروا اعین الناس خپله موسی علیہ السلام په اړه کې ویرېد سوګم نو سحر خو چلېدلی دی. مراد د قرآن دا دی چې لا یفلح الساحر حیث اتى کامیابېدی نه شي چې کومه اراده یې وه کامیابه نه شوه. اراده یې دا وه چې موسی علیہ السلام سره به څه معجزه نه وي نو دی به کمزوری پاتې شي. د دې وجې نه الله چې هغه له معجزه ورکړه نه یې ورپسې هم لیکله چې هغه کله القا وکړه د خپلې کونټۍ نو تلقف ما صنعوا قرآن کې خدا نه لیکي چې سحر چلېږي دا د قرآن ترجمه غلطه کوي وړاندې وروسته نه سیاق سباق نه ګډ کړي ته د یوې جملې معنی وکړي سیاق سباق نه مه ګډ کوه. بیا وایي ولأن تجویزه یفضي إلى القدح في النبوة دا متکلمین دي که نه معتزله دي
په ایمان باندې محدثین ښه پوهېږي که نه متکلمین ښه پوهېږي؟ ګپ مه لګوې که نه دا ستا میدان نه دی. حدیث د متکلمینو میدان نه دی. دی ولې په دې کې خبرې کوي؟ ولأنه لو صح ذلك لكان من الواجب ان يصلوا الى الضرر لجميع الانبياء والصالحين. قرآن نه ورته موږ یو خو ایوب علیہ السلام ورته ونه خو چې شیطان ما ته رسېدلی بنصب و عذاب او د قرآن نشته دی کې بس تعویلات کوي. نو بیا وكل ذلك باطل ولأن الكفار كانوا يعيرونه بأنه مسحور. دا دیم په مخه کړی مسحور چې دا جي مسحور دی. تا ته ان شاء الله مونږ د مسحور معنی ښیو چې څه شی دی. کتاب نه به ښیو یعنې د خېټې نه به خبره نه کوو هر څیز باندې به حواله یې. خو بارکیف دلته کې امام فخر الدین رازي خو یو دا تصریح کړی دا چې ان المعتزلة انکروا ذلك بعصرهم. داسې عبارت بل ځای نه ملاویږي. یعنې ټول معتزله وایي چې هذه الروایه باطل. نو دلته موږ ته پته لګېږي چې دا بنیادي فکر د چا دی؟ دا د معتزله دی. دا د اهل سنت کار نه دی. دویم دا چې دا کم دي بیا وایي کم سوالات کوي. دا ټول سوالات معتزله کوي. مبارکې دا یو چې په کم دی د مسحور دا فجوابه ان الكفار كانوا يريدون بكونه مسحورا انه مجنون ازيل عقله بواسطه السحر. مسحور هغه چاته نه وایي چې په هغه سحر کړی شي. مسحور مجنون ته وایي جادو کړی شي په داسې طریقه چې د هغه حافظه خراب شي او بیا داسې حافظه خراب شي چې هغه ته دا پته نه وي چې زه کوروالو سره ما جنسی تعلق ساتل دی که نه دی ساتلی. دې ته اخذه وایي په عربی کې حمزه خې زال وړته الاخذه. پر رسول الله وسلم چې کوم جادو کړی شوی دی هغه د الاخذه دی او هغې صرف د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دماغ باندې حمله کړې ده او بالخصوص جنسی معامله کې. دا قرآن نه معلومه ده. فیتعلمون منهما ما یفرقون به بین المرء وزوجه. هغې نه دا نه مراد چې سره یو بل نه جدا کړل. دغه معامله به یې کمزورې کول. په دې کې څه شی د عقل نه لري دی او د عقل نه لري چې کله یو شی قرآن او حدیث کې ثابت دی موږ په هغې عقل څه کوو چې هغه قرآن او حدیث خلاف وي. دا مه وایه چې د عقل خلاف دی. دا عقل د قرآن او حدیث خلاف دی. اصل معیار قرآن و حدیث ته عقل دی. قرآن و حدیث ته د معتزله او د اهل سنت منځ کې فرق هم دا دی چې هغوی حسن او قوه عقلي وایي او اهل سنت حسن او قوه عقلي نه وایي. دا زمونږ خلق د دین نه بېخبره دی ځکه دوی دغه نوې نظریاتو والا خلک خوښ دي. ډېرې ښکلې خبرې کوي. ښکلې نه کوي د ایمان نه اخلاص کوي خلک. دا بیماری خبرې دي. فهم د سلف صالح چې ته راواخلې نه بیا پته ولګي. دی وایي چې ازیل عقله بواسطة السحر فلذلك ترک دینهم. ان رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به نسبت کو چې چونکې په د سحر په ذریعه د عقل اغستل شوی دی د کم عقل شوی دی نعوذ بالله من ذلک. و د دې وجې نه د زمونږ دین پرېښود او ځان له د یو دین بنیاد کېښود. نو که بالفرض د مسحور دا معنی چې بعلم یجده فی بدنی فذلک مما لا ینکره احد. د دې نه څوک انکار نه کوي. او که چېرې چا خیال لري چې شیطان یا انسی یا جنی یې په داسې مسلط کړه چې دین او شرع یې ولا خراب کړل دا د چا عقیده نه ده. دا امام راضي دلته کې لیکلي دي ځان له بیا ولیکئ پوره. دا لومړنۍ خبره ده چې دا د اهل سنت والجماعت او د معتزلو په منځ کې یو بنیادی خبره ده. بنیادی فرق ده. دویم دا چې دا حدیث خو صحیح بخاری کې ګڼ ځای دی. د دوه صحابه کرامو دا نقل دی. یو سیدہ عائشہ رضی الله تعالی عنها د هغې پوره فهرست ما د هفته کې مهیا کړی بفضل الله ومنه وکرمه. د هر حدیث ځای مې کتلی دی. په دې کې دا څیزونه چې په کې بعضې ډېرې غوټې کول وشي
मसलन दा किताब तिब 76 बाब हल युस्तखरजु सहरो 49 हदीस नंबर 5765 दा सहर संगो द खल्को खबर तो ज़रूरत नहीं है हदीस मतन के दे बहस तर हदीस मतन के ज़िक्र था। सैयदा आयशा फरमाई कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुहरा हत्ता कान यरा अन्नहु यातिन निसाआ वला यातीहिन्ना। ता जुमला सहर सिर्फ दक्का दे तर हदीस मत अंदे तो चाकौल न रहे तो हदीस मत अंदे कि सहर सिर्फ जिनसी सीजनों के रागले अगे लागी सरंग और कही चदा वजी चरतबल सोग नहीं रागली फलान फलाना सड़े वेल निशा खबर है कि मुझे अगली की इनकार हदीस सड़े दयोजा नबल से तौर से रसूलुल्लाह माने सहर कड़े शे हत्ता कान यरा अन्नहु यातिन निसा च ख्याल पैदा हो चो निसा लतलेम वला यातीहिन और हाल लाए चरागले बनो। देखिए बाद दासे रिवायात हम तरे चे निसान मुराद ख़ास करे तो सैयद आयशा अगर रिवायतों ने इसनादी हैसियत कमज़ोर है मुझे आगे बयान म करे तर सही बुखारी हदीस थे पदे के मुंग पता लगे दा चा कम सहर हो तदे ताल्लुक़ सिर्फ जिनसी ताल्लुक़ सरो द्वैम दा हदीसुना खटोल दा कम जे मुंग आयु दा सही बुखारी के दीवी अत्तज़ आए दी मावत्तज़ आयो न मुंत वो आए में मुंत सही मुस्लिम के यो दे मौजूद दे सुनन इब्न माजा के दे इमाम अहमद मुस्नद के दे खुदे मुस्नद अहमद के दो आए दे पदे के चिकम द्वैम ज़ैदे न पाए के दे सहर मुदे खोद ले हदीस न पा सके तो मुफस्सिरीन आ रहा हो पसे मज़े च हदीस के कम शे ज़िक्र दे मुस्तनद दे ता मुस्नद अहमद जल 40 सफ़ा नंबर 405 हदीस नंबर 24,347 अन आयशता क़ालत लबिस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सित्तता अशहुरिन यरा अन्नहु याती वला याती। सैयदा आयशा फरमाई शपग म्याश्त तेरे शुए पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चदागा ख्याल लाओ च ज़ख़्पल अज़वाज तले मोहाल लाए च अज़वाज लबा तले नौ मतन दे आगे यो दे खुदे के दा कैद दे सित्तता अशहुरिन खल को दागे न सो काले जुगड़ी करीना मल नौ शपग म्याश्त मुदादव सिजुना खो जोड़ सिस सरा मुतालिक दी आगे हदीस सरा इश्काल पदे खुच सो आमुंग वेले दे मुल्तानी साहब इश्काल हो दाजहरी साहब हो दाने के दा कांदे हलेवी इमाम हनीफा रहमहुल्लाह तो सहर दो गैर मुअसर के दो नस्बत हो मुंग दागे एक मुख्तसर जवाब दा करो चकदा दासी न पहना व फ़िक़्ह के तो साहिर सज़ाए क़त्ल ओले खोले तो साहिर सहर का असर न गई न ओले दाहनाफ मसलक दगा दे अहनाफ में बदनामा वैसे जसास मुतज़िली दे संग चागा दा अल्लाह दे रिदुल मुनकर दे तो दारेंगे तो सहर दा हकीकत हम खिलाफ दे दार अहनाफ मसलक न दे आक़दा से न दे वेली आख़ो दे यो मुसन्निफ ज़िक्र करे चाहे मुसन्निफ आख़ो माखो ले उदल तके इब्न कसीर ना माने रावले ना अगली के लिए अगर किताब शतर है ना उस और नमक बतागे पता करे हाँ मखतूत थे या रुख्त और अल्लाह चमक दावेली च दागा दो इमाम हनीफा पमियास के गालिबन से 400-450 साल फासिला था मसाइल चिकल साबित है न ब्यावा सनत सर साबित है पदे होने की जुदा फलाने हुई फलाने हुए हाँ इब्न कसीर ने यादों अकम मुसन्निफ चागा याद कर रहे हाँ दाबुल मुज़फ़्फ़र और इमाम हनीफा पमियास के 450 साल फासिला था तो दुमरा फासिले चिपाती शी पमियास के नमियास के सनत ज़रूरत है कि नहीं बिला सनत सी न खुशे ने जुड़ी गल इसनाद में दीन तो इमाम हनीफा तरफ्ता या अहनाफ तरफ्ता दे नस्बत का अल्लाह से टिक न दी ताना दुरुस्ती अहनाफ दो साहिर सज़ा कतल खई
نو که د ساحر په سیر کې اثر نه وي او سړی نه وي مړ کړی نو بیا قتلی یې بس. د دې خو په هره فتاوا کې چې ته ګورې د ساحر سزا څه ده؟ احناف پر هېڅ قتل ده. نو دغه نسبتونه غلط دي. بیا د هغې حواله کې جواب کې ما دا هم ویلو که نه الحاوی الکبیر د ماوردي کتابونو سره چې د امام مالک د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب دا دی چې سحر اثر لري. د جساس رایې درست نه هغه وي دا حدیث من وضع الملاحده کته نه ملاحده ومانه پېژنې سړی ځانه شرموي نو او څوک پوهېږي. د دې دا روحت چې کوم دي دا چې کله ملاحده شو او دا روایت مکذوب شو دا کذابین هم شو او روایت موضوع شو نو بیا سوال لا چې دی به یوازې دا حدیث موضوعي او که نه هر حدیث په موضوعي دا پوهېږي نه لیوني موږ ته وایي. تاسو محدثین نه زه به تا ته عبارت ښیم انشاءالله د حافظ ابن قیم چې مال المتکلمین د متکلمینو د فن سره څه کار دی ای په حدیث پوهېږي. یعنی حدیث خو فن د محدث دی د متکلم خو په دې فن نه پوهېږي. او کله کله صحیح حدیث به یې د خپېړه میکړي او کله به یو مقوله طبیعت مطابقي هغې ته به وایي چې قال النبي صلی الله علیه وسلم نه کار نه محدث نه ته اوس. نو بارکې د امام جساس حنفیت دغه دی چې په فروع کې حنفي دی. زه دا برملا یم ما ته خلکو ډېرې بد ردې ویلي په دې باندې. جایزه کې صحابه کرامو علمي جایزه که ما چې اشنا وایي که ما هغه لیکلي وو خلکو اف ام باندې زما خلاف چغې والې وې چې دا جي ګوره حنفي احنافو ته معتزله وایي. نو مال ته پوره فهرست جوړ کړی دی. همې د الجواهر المضیه حوالې سره لیکلی چې احنافو کې فلانې فلانې معتزلي وو. الجواهر المضیه دا یو حنفي عالم کتاب دی. ځان په دې پوهېږې په دې خبره ډېر احناف به داسي چې هغې د امام ابو حنیفه مذهب د تعقل پسندۍ په وجه تسلیموي د دلیل په بنیاد نه. داسې فرشتې نه دي چې بس حنفي ویلي احنافو کې بې شمېره معتزله دي. الجواهر المضیه د قریشي کتاب دی ما نه یې لیکلی بار پروت دی نټ باندې هم ډېر شته راواخلی ما خپل کتاب کې ټول معتزل لیکلي نشاندهي مې کړی ټول کتاب مې لوستی هغه واضح لګي کان معتزلیًا معتزلی الاعتقاد جساس باره کې مغه لیکلي دا معتزلی الاعتقاد ده. موږ سره د عقیدې څه فکر نشته خو د عمل فکر شته دی چې د امام ابو حنیفه اتباع وکړم او رفع الیدین سره مخالفت وکړم. نور څه مطلب یې خو نشته. هلته ما ځکه ویلي چې هغه وخت کې چې دا خلق د امام بخاري رحمه الله د صحیح مخالفت صرف د حنفیت د وجه کوي بل څه وجه نشته. زه ډېر خلک نږدې نه پېژنم چې هغوی په دې وجه کوي ما ته یې ویلي هم دی ما یې زه نه کوم داسې مذهب یو اجتهادي څیز دی ټیکېدی هم شي او غلطېدی هم شي. زه د صحیح بخاري هغه حدیث ولې پرېږدم چې هغه 100% کره دي که 100 نه وي نو 98% خو کره دي. دا ظلم دی د حنفیت د وجه امام ابو حنیفه ته سپک کتل د امام بخاري ته سپک کتل. کم خلک چې په قرات خلف الامام کتابونه لیکي تاسو بیا هغه وګورئ تاسو پته ولګي تاسو د اتي غوږ کې ودئ دا لوی شیخ الحدیث وګوره چې نن خلک هغې د څه نه وایي امام اهل سنت او فلان او فلان د یې کتابونه وګوره نو تا ته پته ولګېږي چې دوی د امام بخاري باره کې څه وایي. دا خواصې خلکو ته د انکار حدیث پرد کې بیا د امام بخاري بڑا چڑھا کر بیانې دې اقوالو کې تضاد دی. ته دې ظلم نه روزئ ظلم مه کوئ. حدیث حدیث وي صحیح حدیث صحیح دی. ته چا مذهب که د هغې مطابق دی او که مخالف دی مذهب به خپل کار کوي. بل هغه حبیب الرحمن کاندهلوي هغه چې کوم اعتراضات کړلو چې دا صرف فلانې کوي فلانې کوي د هغې ما جواب کړو چې نه دا مدني روات هم کوي. هشام بن عروه ته کذاب او مدلس وی د هغې هم ما جواب لیکلو. البته یو څیز پسې زه ګرځم ما جواب ما ته نه معلوم. ابن خراش دا یو محدث دی قال ابن حراشن په نوم باندې ډېر شی محدثین دا هغه تذکره کوي قال ابن خراش
د ابن خراش نوم دی عبدالرحمن بن یوسف بن سعید. دا سړی چې کوم دی د لیکلي دي چې کان مالک لا یرضاهو، امام مالک به دی نه خوښو. دا یو جمله هغه لیکلې تاریخ بغداد کې دا لیکلی ده، چونکې هغه ما سره کتاب و نه نه هشام بن عروه به نه خوښ، کوم چې د حدیث راوي دی دا ابن خراش وی چې کان مالک لا یرضاهو. دا جمله موجود ده په تاریخ بغداد کې. جواب مال راته هغه وخت خو ما ته تفصیل نه معلوم، او تفصیل د هغې دارې چې کله دی لاړ بغداد ته لاړ، هشام بن عروه بغداد ته تللی دی. چې کله بغداد ته لاړ نو هلته کې د حافظه لږه متغیر شوه، نسیان پرې راغی. د هغې نسیان د وجې به امام مالک د ده هغه روایتونه نه خوښول کوم چې به یې په بغداد کې کړي. دا نه چې کنه لا یرضا، لا یرضا خبره نه وه، یعنې لا یرضا احادیثه ببغداد، بغداد کې چې د کوم روایتونه بیانول د هغې نه به خوشحاله نه و. ته دا مطلب نه چې راوي نه خوښ، ځکه چې هغه وخت کې د هغه حافظه لږه متغیر شوې وه. و ما د حافظ ذهبي عبارت پیش کړو چې حافظه د هر چا د ځوانۍ په شان نه وي. ستاسو حافظه د ځوانۍ په شان ده اوس؟ نو نسیان کې په سړي باندې راځي، نو آیا په دې ورته راوي ترک کوي؟ او که یو سړی د اختلاط شکار کېږي نو دا به ګورې که به نه ګورې چې دا روایت یې قبل از اختلاط دی که بعد از اختلاط دی. و دا کم روایت چې دلته موږ زیر بحث دی دا قبل از نسیان دی، قبل از تغیر دی، دې که څه ګورې. نو دا خو جواب دی مونږ وکړو، لیکن یو محدث دا هغه ته وایي حافظ ابن ناصر الدین 842 هجري کې مړ دی. دا هغه ډېر ښه کتاب دی، مونږ راو خپله راغلی نه دی، البته چې کم پیج ماله پکار نو د هغې تصویر ما ته راغلی دی. ډېر ښه کتاب دی. هغه وی لابن خراشن الحالة الرذیله، شعر کې ټول کتاب دا چې کوم شعر زه وایم دا 403 نمبر شعر دی. بدیعة البیان عن موت الاعیان لابن خراش الحالة الرذیله، د اصل کې بخپله رافیزي دی. ابن خراش چې کوم دی د رافیزي دی، حافظ دروغجن نه وي. او د ابن خراش یو حال دی چې هغه ډېر رذیل او ذلیل دی. ذا رافضی جرحه فضیله، ذا رافضی دا رافضي دی جرحه فضیله، دی چې چاته مجروح ووایي که نه نو هغه د هغې مجروح چا دی چې ویلی دی هغه د هغه دپاره فضیلت دی، د ده طبیعت خلاف دی که نه. یعنې دی چې تا ته مجروح ووایي نه سړی دراصل مجروح نه وي بلکې هغه ثقه راوي. دا هغه عبارت یې دی پسې زه ګرځېدم، خدا الحمدلله ملو شي موږ ته. لابن خراش الحالة الرذیله ذا رافضی جرحه فضیله، بدیعة البیان عن موت الاعیان صفحہ 121 طبقہ 10 شعر 403. داسې علماء تیر شوي چې هغوی د طبقات المحدثین بیان کوي، سلونو کاله کې، نو پس یو لفظ کې د هغې هغه کوالټي ښولی دا څوک دی. بس مختصر ابن ناصر الدین. نو بار کې د دې تعلق خو مخکنو دغه سره و، مخکني درس سره و. اوس مونږ ځو نن یو بحث کوو، هغه دا دی چې دا محدثین ټول لیکي چې قرآن مجید کې فرمایي چې قال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. دا آیت کریمه قرآن دو ځای لیکلی ده، سورة الفرقان کې هم لیکلی دی او بل کوم ځای لیکلی دی 48 آیت ته هلته کې ځای معلوم کړه ځان له. حافظ نشته در کې
فرقان هما ہوئے یو بل ځای کې دی هلته کې 48 آیت دی بنی اسرائیل سورۃ بنی اسرائیل کی آیت 48 وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. اول خدا پکار دی چې قرآن مجید کې د مخکنو انبیاء علیهم السلام په باره کې مسحور او ساحر ویل شوی دی که نه دی ویل شوی؟ موسی علیہ السلام ته څه ویلي وو چې ته مسحور یې که نه دی؟ هغه ته ساحر ویلي که نه دی ویلي؟ تیرې څه معنی ده؟ یا ایها الساحر تیرې څه معنی ده عربي کې؟ جادوګر عالم معنی یعنی عرب دا په دغه معنی اخلي په دې معنی نه اخلي کوم زموږ خلک اخلي د مسحور په معنی مسحور دا معنی نه اخلي. اجه تو ګوره آیت کریمه وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق لولا انزل اليه ملك فيكون معه نذيرا او يلقى اليه كنز او تكون له جنة ياكل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. الزامات دي ټول قرآن سوئی انظر کیف ضربوا لك الامثال اگورا تجھ پر کس طرح کی پبتیاں کستے ہیں. ستا په باره کې کمې کمې جملې وایي ګوره ته مشرک دا نوم چېرته بدلېږي؟ ته مبتدع دا بدلېږي؟ نه د حق پرست نوم به همیشه بدلېږي. دا جی فلانی دی دا جی فلانی دی دا فلانی دی دا فلانی دی دا ولې دا الزامات دي او چې ته چاته مشرک او مبتدع وې نه الزام نه وي حقیقت دا خلک په یو خبره کې نه ټینګي کله وی ډوډۍ ولې خوري کله وی د سره باغونه ولې نشته دی کله وی فلانی شی ولې نشته دی کله وی فلانی شی ولې نشته بلکې دا پکې هم وایي چې که ته د بر نه څه وحی راوړې که نه موږ منونکي نه یو. دا ټول الزامات دي دا ټول الزامات دي دا نه چې که نه حقیقت دی د هغې خبره به صحیح ثابته شي څه خبره به صحیح ثابته شي یدي دا تضاد په دې کې جوړ کړی چې که دا ثابت شي سحر نو بیا خو د هغې خبره صحیح به ثابته شي نو صحیح دې ثابته شي چل وشي په دې کې اوس شی نشته صاحب نشته. رسول الله صلی وسلم ته هغې بشر ووی نو موږ به انکار کوو د هغه د بشریت نه نو دا دې مثال زور کوم دا به د کټ سره وخپې دي نو ته هغې بشر نه ګڼې ته مسحور نه نو هر خوا چې کښېنې نو بس میانځ به دې د کټ میانځ ته راځي نو دا یو شان نظریه ده یعنې هغې خو ورته بشر هم ویلي دي. آیا قرآن د رسول الله بشریت ثابتوي که انکار دی کوي؟ ثابتوي. نو ته به د هغې آیتونو نه انکار کوې اوس چې دا که زه ومنم چې دا بشر دی نو بیا خو د کفارو قول صحیح کېږي. دلته دي هغې قرآن سره دا چل کړی دي حدیث سره چل کړی ډېر هوښیار خلک دی سکالرز دي که نه کالرز سکالران دي دا تضاد یې جوړ کړی دا الزامات دي. الزاماتو کې یو خبره دوه به صحیح شي لکه یمشي فی الاسواق ټیک ده بازار کې رسول وسلم ګرځېده که نه یا ته اوس د حدیث انکار کوي چې سوق ذل مجاز کې دا چلو چې چونکې حدیث کې راغلی دی او کافران هم دا وی لهذا دا حدیث صحیح نه دی دی ولې ګرځي کله چې ډوډۍ خوري هغه چیس کی کله که هغه دا ووایي چې دی وایي چې تا سره دومره مال پکار دی دومره دولت پکار دی هغه څه وایي که زه په خیر او په شر پوهېدی نو ما به ته وړه تکلیف نه وی رسېدلی په دې سره بس چل گئے. آیا ته به اوس دا ثابتوي چې د هغه فقر څه شی و اختیاري و وهو مذهب صوفیه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم فقر اختیاري و چا وی چې اختیاري و یعنې په خپله انتخاب کړی د دې او دعا به یې کوله چې اللهم اجعلني مسکینه حیني مسکینه او امیتني فی المساکین فلان موضوع حدیث پیش کی خلک ها موضوع دی مجموعه کې ما لیکلی دا ټول باطل سیزونه د دې ځای نه پیدا شو چې مونږ د قرآن هغه تعبیر وکړو چې سلف نه دی کړی دې بل څه وجه نشته د قرآن هغه تعبیر کوي کوم چې صحابه کرام وکړی هېڅ شی ونه پیدا کېږي. د بار کې مسحور په دې معنی نه وایي خلک ان تتبعون الا رجلا مسحورا هغې لپاره وګوره اوس کتابونه شروع به دوه درې کتاب وخو یا به یو خو یا دوه
بهترین کتاب بهترین رائے پدے کے چکم خے عبارت ناغا امام ابن قتیبہ رحمہ اللہ علیہ کلدہ ورہ کشاف سره د اعتزال باوجود هغه لیکلي دي چې مسحورا سحرا فغلبا على عقله سحرا فغلبا على عقله سحر په وکړی شو نو دا هغه عقل مغلوب شو ته څه وایي مسحور جادوګر هغه چاته نه چې هغه سحر کړی شوی مسحور معنی سحر په وکړی شو دا هغه په عقل کم چې وختي مونږ وی اوخذا حافظه کمزور شو هغه دا لیکلي سورۃ الفرقان کې اتم آیت دلان دی او ابن قتیبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا لگا ان تتبعون الا رجلا مسحورا 255 صفحے نہ دے پدے بحث شروع کی غریب القرآن دے امام ابن قتیبہ دیکھیو عبارت خلق پیش کی استاسو بم ډېر اوریدلی چې دا سین حیرې چې کوم دی دا رئی ته وایي که نه موږ ته ترخې وایو ان تتبعون الا رجلا مسحورا تاسو خو اتباع نه کوي مگر د هغې بندیا چې د هغه تریخې دی تریخې اچایي نو ډوډۍ چیس کی که نه انسان دا ډېر متقدمین دا تفسیر کوي ابن قتیبه هم دا کړی دی دارنګې امام ابو عبید هم کړی دی امام فخر الدین رازی هم کړی دی دا قول غلط دی دا تفسیر مردود دی دا ماخلی ابن قیم عبارات سے پیش کوم تا ته بیا رستو پت پیتے الفتا پہلا نور زیرو کے پتہ ورته ونه دے داولی کی بشرن ذا سحر دا ابو عبیدہ مقول لے و ابو عبیدہ اور دارنگے دا تفسیر ابن جریر مقول دے لیکن ابن قتیبوی ولست ادری مستر الى هذا التفسیر المستکرہ سشی دے مجبورہ کڑے جدا غلط تفسیر گئی سلف صالحین بدانا خخوخ قال مجاہد فی قولی اللہ رجلا مسحورا ای مخدوعا مسحور بمانے مخدوع دا بوس جمع کیسے سرا یعلمہ بشر انما یعلمہ بشر یو لوارو رسول اللہ باغ سره کې ناسته پاسې دو نو دی الزام لګو چې ته بشر خود نه گئی پدیو دا کله کله ویل معلم مجنون سورۃ الدخان کې راځي دا معلم دی د چا شاګرد خو هغه علم دی خراب کړی چې کوم شی خول شي دا غلط دی دا مسحور دا مجنون په معنی مسحور د مجنون په معنی دا سره دوکا کړی شوی دا د دماغ غستلی شوی دی خلک وی کنه پلان کې سره مګ نه خراب بشي کله خلک وی ډېر علم دی سره خو علم خراب کړی علم خرابول نه گئی دومره دا چې کله سړی علم د گمراهۍ نه برباد کی غلط آرا ولا جوړ کی قال مجاہد فی قوله تعالی الا رجل مسحورا اے مخدوعا لان السحر حیلة وخدیعة دا سحر حیله دا یو پټ گزار دی وقالو فی قوله تعالی فانا تسحرون آیت کریمہ یا دا قرآن اے من این تخدعون دا کم زینا تاسو دوکا کولی شے دارنگی اغیوی انما انت من المسحرین ای من المعللین دا بیمارخ دا سین حیرے اصل معنی مفسرین سخی بیماری دوکا دا ناخلی دا کم چا عام جادو دے بیا دا اشعار ہم پیش کری
نو بیا وایي چې انظر وقوله انظر کیف ضربوا لك الامثال يدل على هذا التاویل. دا موږ چې کومه خبره وکړله نو دا د دې دلیل چې کوم دی انظر کیف ضربوا لك الامثال ځکه چې که مراد دا وی چې زار رئیه وي یعنې تریخي واله سړی وی نو بیا دی کې د بشر ضرورت نه و، دا خو مراد دړو نه دی. ولکنهم لما ارادوا رجلا مخدوعا كانه بالخديعه سحر كان مثلا ضربوه وتشبيها شبهوه. قرآن ما چې ته سوچو کې هغې به وایي چې دا بالاغې صحیح کېږي چې ته د مخدوع تسلیم کې د سحر په بنیاد. نو قرآن د هغې تردید وکړو. وکأن المشرکین ذهبوا إلى أن قوما يعلمونه ويخدعونه. وقال الله تعالى في موضع آخر حكاية عنهم ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. وقول فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا لا يجوز أن يكون أراد بذلك إني لأظنك إنسان ذارية وإنما أراد إني لأظنك مخدوعا. مسحور بمعنی مخدوع. دا دو امام ابن قتیبہ تحقیق دی او دا هغه سړی چې تاویلات اهل سنت کم چې د امام ماتوریدي تفسیر دی ایک ادب بشمیر اقوال خو هغه لیکي قال القطبي، هغه دا پاره جمله ده قال القطبي. ابن قتیبہ په ځای قطبي وایي، دا اړو کې سړی نه دی. امام ابن قتیبہ اړو کې سړی نه دی، دا ډېر لوی سړی دی. نو یو دا عبارت نور کتابونه نشته دی. دا راکا البسیط. امام واحدی مونږ ته معنی کوي تفسیر بسیط کې د سورۃ بنی اسرائیل لاندې 42 جلد صفحه 354. رجلا مسحورا ای مخدوعا، هغه سړی چې هغه سره دوکه کړی شوې ده. دے باسو کیوں کی نبی آخر کی والاختیار هو القول الاول لقوله تعالی اخبان عن فرعون انی لا ظنک یا موسیٰ مسحورا. تا بائنی ہی آگا عبارت تے کم جلے ابن قطعبہ دیکھ تے ابن قطعبہ نرستو دے. لا يجوز ان يكون اراد مخلوقا وذا سحر وانما اراد مخدوعا، دی مراد دے مخدوع. والمشركون كانوا يذهبون الى ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يعلم ما يأتي به ويخضع بذلك. پیغمبر له چې کم تعلیم ورکول شو نو رسول به پاغې دوکه کېدو. هغې دا خیال نه و چې الله ورته ښیي فلانی ورته ښیي. نو دا غلط تعلیم و چې هغې رسول الله صلی الله علیه وسلم نعوذ بالله په دې باندې برنګې اخته کو چې د مشرکین مکه خلاف یو دین جوړ کو. مسحور په دې معنی ده. جادو اهل معنی باندې مفسرین دا نه مني. يدل على هذا قوله ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر فلذلك قالوا له مسحور. نور تقریبا هر یو مخکنه مفسر چې راخلی نه ودا خبره کړي کوم چې مونږ وکړه. بدائع الفوائد د ابن قیم رحمه الله کتاب دی، دا نوی ایډیشن دی 55 جلدو کې دی. د دې دویم جلد کې صفحہ 739 نامسلسل صفحات دا حدیث د نقل کړی کوم چې زموږ زیر بحث دی 13 کلاس نه. وقد اعتاس على كثير من اهل الكلام وغيرهم، ډېر اهل کلام دی چې هغې ته دا حدیث ډېر مشکل شوی دی، نالګي دی ورسره. وانکروه اشد الانکار، د هشام بن عروه حدیث یادوي ډېر سخت تردیدي ویدي کوي. وقابله بالتکذیب، او مقابلے کے دے دسوئی مکذوب فی روایت ورته وي. وصنف بعضهم فیه مصنفا مفردا حمل فیه علی هشام. اب بعض منکرین په دې کې یو مستقل کتاب لیکلی دی او په کې د هشام بن عروه باندې مستقل حملې کړی دی. دا اوسنو خلکو خبره نه ده، دا ډېر پخوا نه روان دی. اوس دا سړی ما ته معلوم نه چې څوک دی دا چې هشام بن عروه باندې هغه کتاب لیکلی دی. تلاش وکړئ تاسو. بار کې خدایوي که مونږ زیات نه زیات وایو نو دا به ووایو چې هغه په دې کې غلط شوی دی، خو غلطی ده خو کذب بیانې نه وایي. دا دی
علا طریق رحا الغنان په طرف باندې جواب کوي دا خو غلطي وایي زیات نه زیات تا ته کذاب وایي دا خو نه کوي بیا خبرې کړي دي نو بیا وایي چې وهذا الذي قاله هؤلاء مردود عند اهل العلم دې خلکو چې ویلي د هشام په باره کې یا د حدیث په باره کې نه اهل علم پنځ دا خبره مردود ده فإن هشاما من اوثق الناس واعلمهم هشام سے قطرین راوی دے اعلم دے پرواتوں کی ولم يقدح فيه احد من الائمه او اس امام داغدا سے بدی نه بیان کړي چې یوجب رد حدیثه چې داغه حدیث ته مونږ رد کو اس محدث د هشام باره کې دا نه دی ویلي فما للمتکلمین ولهذا الشان خلک وی کنه یہ مور مسور کی دال چرته متکلمین او چرته حدیث ته حدیث بوئے ته په جرح او تعدیل سے بوئے یعنی په هشام باندې اعتراض صرف متکلمین وکړي ته متکلمین رائے په دې باب کې قابل استناد پدې نه چې دا غي فن نه ده ته زبې عقلی علوم کې منډه وها حدیث عقلی علم نه ده دا منقول علم ده وقد رواه غیر هشام عن عائشة هشام هم پرې دا خو د یو بل صحابي نه نقل له ما تاسو دا ذکر کوم ما غیر کو نه خو یو شو کنه ویم راوی دی او د هغې دپاره مختلف انداز کې کتابونه دي سیدنا زید بن ارقم رضی الله تعالی عنہ هم د دې راوی سیدہ عائشہ نه دی یوازې سیدنا زید بن ارقم او حدیث دی په سنن نسائی کې حدیث نمبر 4079 مسند امام احمد کے 32ویں جلد کے جلد 32 صفحہ 14 حدیث نمبر 19267 اور دریم کتاب دے المنتخب من مسند عبد ابن حمید جلد 1 صفحہ 228 حدیث نمبر 271 دامو چدایو دے امام بخاری پہ کتاب کہتے ہیں دا دې ټولو علماء په کتابونو کې لیکلي دی خبا سند په دې کې دا څه شی نشته چې هغې ته مونږ بد وایو بیا وایي چې ولم یتکلم فیه احد من اهل الحدیث بکلمة واحده کم خلق چې په حدیث پوهي علماء حدیث هغې د هشام په باره کې یو کلمه هم کمزورې نه ویلې والقصة مشهورة عند اهل التفسیر والسنن والحدیث والتاریخ والفقهاء درته علماء خودل اهل تفسیر هم دا مني اهل سنت هم مني اهل حدیث هم مني اهل تاریخ هم مني او فقهاء هم مني وهؤلاء اعلم باحوال رسول الله صلی الله علیه وسلم وايامه من المتکلمین متکلمین کو دومره علم نشته چې هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم احوال معلومږي او ته شغلی جنگونه کوي خدا د لیکلي 740 صفحه باندې بیا وی دا باس د زاد المعاد کې مشتره دویم دل کې فالته لګ الفاظ جدا دي والسحر الذي اصابه صلی الله علیه وسلم کان مرضا من الامراض بیماری وا وخت چې مونږ ول سر باندې حمله شو عارضی بیماری وا شفاه الله منه الله دا غي نه شفا ورکړه ولا نقص فی ذلك ولا عیب بوجه ما په بیماری راتلو کې غو عیب نشته فإن المرض يجوز على الانبیاء وكذلك الاغماء بهوشی راتلی شي په انبیاء فقد اغمي علیه السلام فی مرضه رسول الله صلی الله علیه وسلم مرض الوفات کی ورشه بهوشی شوی نه ووقع حين انفقت قدمه ورزیدل او خپه خو دا تر دې چې خپه ماته شو خپه خوښ شو بیا کې ناشته نشو وجحش شقه او یو طرف زخمی شو وهذا من البلاء الذي يزيده الله به رفعه في درجاته ونيل کراماته په دې مصائب باندې الله د خپل انبیاء مراتب اوچتوي واشد الناس بلاء الانبیاء فبطلوا من اممهم بمبتلوا به من القتل والضرب والشتم والحبس ابتلاءات راځي د پیغمبرانو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شانته ابتلا شو حبس جګړو والله یعصمک من الناس نمخ مخ
هغه واده کې خلک ورته څه وایي شعاب ابي طالب ورته وایي خلک شعاب بني هاشم کې خلکو ګیر کړه نو دا ټول ابتلاعات دي د قوم د طرف نه څه غلط خبرې کې ټول تاریخ د پیغمبر غلطه د بیا لیکي چې المراد به دا انما انت من المسحرین باره کې خبره گئی انه بشر مثلهم یاکل بشر په دې باندې رد کړي دا خبره درست نه ده مسحور چې کوم دی دغه ما ده کوم چې مونږ کوو بیا کوم اخري عبارت زه پیش کوم ډېر بهترین هغه دارې صفحه 744 کې ان المسحور علی بابه مسحور په خپل معنی ده وهو من سحر حتى جن مسحور هغه چاته وي چې پاغه جادو کړی شي تر دې چاله ونی شي بس دماغ باندې اثر وکړي فقالوا مسحور مثل مجنون زائل العقل لا يعقل ما يقول یعنی دا د اوس ښیي چې دا د مشرکینو طریقه ده چې خپل کشران صفحا د رسول الله وسلم نه په دې چل اړی چې دا اصل ونه دی مړه سوی نو ته چې سوی دی پای په خپل نه پوهېږي ته دې مطلب سحر سره تعلق نشته هو الذي قد فسد عقله بحيث لا يدري ما يقول فهو كالمجنون ولهذا قالوا فيه معلم مجنون فاما من اصيب في بدنه بمرض چاہتا بدن کی بیماری میں لوش ہو میں الامراض يصاب الناس فانه لا يمنع ذلك من اتباعه بیمار د سره اتباع خلق کوي واعداء الرسول لم يقذفوهم بامراض الابدان اغي پیغمبر په عام بیمارو باندې بیمار نه غنو وانما قذفوهم بما يحذرون به صفاهم من اتباعهم خپل کشران دا غي سیز نه یری چې دا غي په وجه باندې کې عقل پاتې نشي اتباع نه کوي خلک وانهم قد سحروا حتى صاروا لا يعلمون ما يقول بمنزله المجانين یعنی پیغمبر نعوذ بالله غزه تورسو چې د مجنون دی ولهذا قال تعالى انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا مثلوك بالشاعر مرتن پیغمبر کلتا ته شاعر وی والساحر اخرى کلر ته جادوگر وی والمجنون مرتن والمسحور اخرى فظلوا في جميع ذلك ضلالا من يطلب في تيهه وتحيره طريقا يسلكه فلا يقدر عليه یہ دے فتوو لګولو کې دې څه شی دی لا یستطيعون سبیلا په خپله ګمراه شو خو یو الزام پې ولګو نو ټیک دی خو دا الزامات دي محض د دې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دغې سیز سره څه تعلق نشته دې باب کې یو آخري خبره چې د هغې تعلق د حدیث سره دی هغه دا چې صحیح بخاري کې 2 قسمه حدیث دي هغې ته اضطراب وایي دا خلک کان دهلوي لیکلي چې دا حدیث کې اضطراب دی اضطراب دا چې یو کې دا وایي چې سحر روح کو او بل کې دا وایي چې سحر رونق اجي اضطراب دی اضطراب د نوم اورېدل که پوهېږې به دا مونږ وایو دا د دې کار نه د دې خلقو زمونږ خلک د دې بس جواب کوي تا چې ته ټول حدیث یو ځای کې تا ته پته ولګي دا اضطراب ټولو محدثینو لیکلی دی د جواب بدایع الفوائد کې مشته دی هغه دا چې رسول الله دویم اضطراب دا دی چې رسول الله وسلم یو حدیث کې دا راځي چې په خپله لاړ نو بل حدیث کې دا راځي سیدنا علي ولېږ اضطراب دی اسانه خبره ده بس چې نه پوهېږې نو بس څه وایه بس چې څه دی وایي ټیک ده خلک به واه واه کوي چې واه 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 دا دلیل د دې خبرې دا بیچارهګان ټول جاهلان دي د دې فن نه واقف نه دي سره دا ټول حدیث ته جمع کړه او کم سے کم یو فتح الباری خپل مخې ته کېږده چې هغه څه وضاحت کوي د دې ځکه د حدیث تپوس به ته د محدث نه کوې نه کې د متکلم نه او بیا دا چې کوم متکلمین اسلام دي یعنی معتزله نه دي متکلمین اسلام چې کوم دي هغې سحر تسلیموي که نه تسلیموي ټول تسلیموي ټول متکلمین داسې دا خو معتزله متکلمین دي د اهل سنت والجماعت چې کوم متکلمین دي هغې سحر تسلیموي که نه تسلیموي تسلیموي دا ګپې شپې مه لګوئ دا د قرآن خلاف نه دی اضطراب څه مطلب شو اضطراب دا خبره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم
اول یو څوک ولېږه یو حدیث کې راځي او بل کې راځي چې په خپله لاړ دی کې هېڅ اختلاف نشته نه اضطراب شته طرق جمع کړه تا ته به زه یو بل حدیث وښیم ته به یې که څه وی هغه د امین حسن اصلاحي یو غلطي ده هغه دا چې هغه وایي ما دپاره دا خبره کافي ده چې رسول الله په ماعز باندې جنازه نه وه کړې د هغه د غلطۍ وجه هم دغه ده هغه هم وایي دا حدیث مسترب دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې اول ماعز له سزا ورکړی شو نو هغه وفرمایل صلو علی صاحبکم لیکن بیا مې بي چې وحی راغلی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم لړو په خپلې په سیدنا ماعز باندې جنازه وکړه او وی فرمایل د داسې توبه وباسرې دا چې که حجاز مقدس والا خلک توبه نه وباسي نو د ماعز توبه د هغه دپاره کافي ده هلته زما قلم چې ما سې لیکلي اصلاحي صاحب باره که نه بیا اولولی غیرت زږي خلک دا مطلب نه چې اصلاحي صاحب ښه سړی دی او غلطي وکړه پرېږدي ده چې وګورې نو بعضې سړو باره کې دا مشهوره ده که نه چې هغه جملې وایي نو الفاظ چیخ دی اصلاحي صاحب لوی سړی دی لیکن زما د یو صحابي په باره کې هغه داسې جملې لیکلي دي زما ایماني غیرت دی دا چې دا غلطي واضح کړم چې دا غلطه ده خلک په دې نه پوهېږي دشمنی نه چا سره د غلطۍ او د نیکۍ هغه حیثیت ته کتې شي دلته هم دا چل دی اول رسول الله صلی وسلم سیدنا علي ولیږو هغې نه وروسته بیا په خپله لاړ داسې ډېر شي څیزونه دي مثلا رسول الله صلی وسلم ابوبکر صدیق امیر الحج لیږلی و بیا څه چل وکړو رسول سیدنا علي ولیږه دې کې څه اضطراب شته شته دی نشته صراحت شته دی دا څیزونه موجود دی اضطراب کې که دا صراحت نه ومي نو ته به تعویل کې دغه ځکه حدیث خو صحیح دی حدیث خو صحیح دی اسناد لحاظ سره صحیح دی که بظاهر اضطراب راومغې نو موږ به د هغې اضطراب لرې کولو کوشش کوو محدثین دغه جواب کوي دویمه خبره دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سیده عایشه فرمایي دا تا ولې نه روغ کو چې علاج دې کړی او یو کې دا راځي چې رویښ کو بیا ښخ کو د دې دواړو منځ کې تطبیق دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د اوبو نه روغ کو کوی نه روغ کو وی کته چې وی کته علاج وشو شفا ملو شوه هغې نه وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه بیا په هغه ځای کې ښخ کو صحیح حدیث دا دی دا د کلاوېدو ملاوېدو دا خبرې دا مه کوئ دا درست نه دي د اسانید ضعاف دي دغه مه کوئ چې صحیحینو کې دي هغه وایه تاسو هم بس خولې نه سره راځي وایه که جواب چل بیا نه ورسېږي جواب چې کوئ نو صحیح جواب کوئ خپل هم غلطۍ مه کوئ که هغې بیا خخ کو د خښېدو وجه څه ده هغه دا دی چې دوه وجې ښیي محدثین او په حدیث په الفاظو کې هم هغه شته دی چې دې نه مسله جوړېږي څه مسله جوړېږي دوه مسلې جوړېدی شي یو مسله دا جوړېدی شي کوم چې حدیث کې ده چې دا به خور شي یعنی سحر چې تا دفن پاتې که نو اوس به مسله سموي خدای که راووت دی به نور لم نقصان ورکوي زموږ د خلکو سره ده سحر به راوباسي دا بالکل د پیغمبر د سنت خلاف کې روان دي پیسې په دې ګټي چې سحر د راوباسم مبتدعین خو وي دا که هغه دوباره خخ په دې وجه کو چې چونکې الله مال شفا راکړه نو اوس په نورو خلکو له نقصان نه ورکو او دویم دا چې که دا پته ولګېږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا تکلیف د دې ساحر د یهودي د بنو زریق د یو وجه شوی دی سړي د وجه شوی دی نو صحابه کرام به هغه پرېږدي یعنې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منوره کې شر خورول نه غوښتل او د دې وجې نه هغې راوخوښ که ویې کوت نو بیا یې دوباره دفن که نو که یو حدیث کې دا راځي چې تا ولې نه راوښ که بلکې راځي چې راوښ که راوښکلی دی نو د هغې تطبیق دغه دی دا ټول محدثین کوي خو یو سړی چې قسم وخوري او د لا نسلم په ډېری کښېني که اچھا پلار نه شي پوهولی یو سړی چې اودی نو ته به ورله اواز ورکړې یا زیات نه زیات اوبه پې واچوي چې لږه پاسه خو چې ویښ سړی یو ځان اوده کړي او اچھا پلار ویښ کړي نو بار کې دا د سحر حدیثو اوس آیا د سحر دا حدیث د عصمت الانبیاء خلاف دی
ما د یو کیسټ چا رالیږلو یو کلیپ نه پې کې لیکي د عصمت الانبیاء خلاف دی. په عصمت باندې د ټول نه بهترین کتاب دنیا کې دا دی الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی الله علیه وسلم. دا قاضي ایاز کتاب دی. دا ډېر لوی سړی دی سره دی چې په دې کتاب کې بعضې محدثانه کمزوری شته دا الله خبره ده. لیکن حدیث په دې باب کې 1 نمبر کتاب دی. په دې کتاب کې شفا کې دی صفحہ 719 کی لکھی فصل فی الرد علی من طعنا فی حدیث السحر. طلع سنت کتابونه دا دیخ دا هغه اعتراض لګي کوم چې خلکو تخکاری فعلم وفقنا الله وإياك ان هذا الحديث صحيح متفق عليه وقد طعنت فيه الملحده. په دې اعتراض کی نا پخپل ملحد دی ملاحده په دې اعتراض کی وتضرعت به هغې څه کوي تقویت حاصلوي په دې باندې لسخف عقولها وتلبیسها علی امثالها. د دې عقول چې کوم دی ډېر سخیف دي کمزوري دي ښه عقلونه دي د خپل ځان هم دوکه کېږي او نور خلک هم دوکه کېږي. د دې دوکې څه مقصد دی الی التشکیک فی الشرع. دا شرع کې دا مو وایي چې شریعت مضبوط کړه شریعت کې شک پیدا کړه. هغې وایي دا چې صحیحین و حدیث متفق علیه اعتبار معمول به دی. اصل خبره ده دیکھیں د شرع انکار نور نشته دی. د صحیحین و متفق علیه حدیث معمول به دی. زمونږ باسم شروع د دغه ځای نه ته لکه یادي چې د صحیحین هغه حدیث چې هغه متفق علیه دي او په هغې د حفاظو تحفظات نشته نو هغه واجب العمل دی. حدیث وایي دا چې د عقیدې مسله ده نو عقیدې چې مسله نو ښایي چې کوم ځای لیکلې چې په نبي به سحر اثر نه کوي تاسې پکار ده دا ډېر دی په مخه کړي دی. کوم چې موحدین دي که بعضې خلکو د توحید هم حیضه ولګي چا تقوا حیضه لګي چا توحید حیضه لګي په دې بعد د توحید حیضه لګي معتزله ته هم د توحید حیضه لګېدلې ده چې بعض صفاتو انکار کوي. نن هم بعضې خلکو ته دا حیضه لګېدلې ده هغوی دا د قرآن خلاف دی نه د قرآن خلاف دی نه د توحید خلاف دی. ما کې یو خلفشار دی د هغې په مخه کړی بیا وایي چې قد نزه الله شرع والنبي عما يدخل في امري لبسا وانما السحر مرض من الامراض وعارض من العلل تجوز عليه كانواع الامراض مما لا ينكر ولا يقدح في نبوته عليه السلام. بیا دا خبرې کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به یو کار کړی مې که نه دی کړی نه واضح لیکي چې دا سوزونه داسې نو فلیس فی هذا ما يدخل علیه داخلة فی شیء من تبلیغه او شریعته او یقطع فی صدقه لقیام الدلیل والاجماع علی عصمت من هذا. عصمت د انبیاء ته حاصل دی د دین په باب کې باقي نور سوزونو کې خو هغه انسانان دي. دا ټول عبارات لیکلي دي. بیا فقد استمع لك من مضمون هذه الروایات ان السحر انما تسلط على ظاهره وجوارحه لا على قلبه واعتقاده وعقله. د سحر تعلق مونږ ویلي صرف سر باندې راغلو نسیان راغلو بس او نسیان هم یو معامله کې چې ما جنسي تعلق ساتلی دی امهات المؤمنین سره که نه وي ساتلی دا ټول تفصیل دی کړی دی خو چونکې د اکثر عبارت ما واضح کړی دی دیو نه پوره عبارت نه وایي تاسو کې خامخا غواړئ نه ځان له ولیکئ. بس کې اقول قولي هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمين.